أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا بشك هاغ کسان چی ایمان راوڑے والذین هاغ کسان هادو چی یهودیان دی والنصارى او نصارى عیسایان دی والصابئین او صابیان دی من آمن باللہ چاچی ایمان راوڑو پا اللہ باندے دزڑنا والیوم الآخر او پورز اخیری باندے یعنی پورز دا قیامت وعمل صالحا او عملیو کو نیک فلهم اجرهم پس وی بد دوی د پار بدلی د دوی د ایمان او د نیکو اعمالو عند ربهم پنز د رب د دوی ولا خوف علیهم او نبوی سیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبد دوی غمجن شي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاد که هغه وخت چې واغستل مونږه مضبوط وعده ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او پورته کو مونږ د پاسه ستاسو کوه تور لرا د تور غر لرا خذوا ما آتیناکم ونسی تاسو هغه یعنی هغه کتاب تورات آتیناکم چی منگ درکڑے دے تاسو تا بقوت پا مضبوطیا سرا یعنی عمل پیو کئی وذکرو او یاد کئی تاسو ما ہغا فیہ چی پدی کی دی احکامات لعلکم تتقون دپارد دی چی تاسو تقوادار شئی دپارد دی چی تاسو بچ شئی دا عذابونو دا اللہ نا ثم تولیتم بیا مخوار ولو تاسو من بعد ذلك ورست ددینا فلولا فضل الله علیکم کچرد نوے فضل دا اللہ تعالی مہربانی دا اللہ تعالی پتا سباندے ورحمته او رحمت دا اللہ لکنتم من الخاسرین نخام خاشوی بوئی تاسو دا تاوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ او یقیناً پیجنی تاسو حاغی کسانو لرا چه زیاتے اکڑے دے منکم ستاسونا فی السبت پورز د خالی باندے فقلنا لهم پس من اویل دویتا کونو شیطاسو قردتن شادوگان خاسئین زلیلا فجعلناها نکالا پس من وگرزول دوی لرا عبرت لما دا آغ خلق دا بارا بین یدیها چوو دا دوی مخیتا یعنی بدغ زمانہ کی چی موجودو وما خلفها او دا آغ خلق دا بارا جورست دا دوی نو یعنی آئندہ بدا قیامت پوری جسور رازی وموعظتن او من وگرزول دوی نصیحت للمتقین دپار د متقیانو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد که هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم تا ان الله بشک الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي تاسو یوې غوا لرا قالوا ویل دوی اتتخذنا هزوا آیات نسی منگ لر پٹوک سرا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل اعوذ باللہ زپنا غارم پا اللہ سرا ان اکون من الجاہلین چی شمز دا جاہلانونا قالوا دعو لنا اویل دے خلقو اوغاڑا زمونگ دا پارا ربک دا رب خپلنا یبین لنا ما ہیا چی بیان کی منگتا ما ہیا چی سرنگ بوی دا غوا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل انہو یقول بیشک اللہ تعالی فرمائی انہا بقرتن چی بیشکا دا یو غوا دا لا فارض ولا بکر
چې نه دا ډیر عمر والا او نه دا وړه، یعنی نه زړه ده او نه وړه. عوانم بین ذالک درمیانه ده په منځ د دې کې. ففعلوا پس وکئ تاسو ما دې کار هغې کار لره تؤمرون چې تاسو ته حکم کولی کیږي. قالوا ادع لنا اویل دوی وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کي مونږ ته ما لونها چې څرنګه به وي رنګ د دې غوا. قال موسی علیه السلام وفرمایل انه یقول بشک الله تعالی فرمائی انها بقرة صفراء چې بشک ددا غوا تک زیړه فاقع لونها خالص دے رنگ ددے یا تیز دے رنگ ددے تسر الناظرین خوشالوی لیدن کو لرا. قالوا ادع لنا اویل دے خلق اغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما هي چې څرنګه به وي دا غوا. ان البقره بشک دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوې ده په مونږ باندې وإنا إن شاء الله لمهتدون او بشک مونږه که چرته خوښه شي د الله تعالی لمهتدون په لار به راشو، یعنې د مقصد ته به ورسیږو دا غوا به عمومو. قال موسی علیہ السلام فرمائل انه یقول بشک اللہ تعالی فرمائی انها بقرة چې بشک دا یو غوا ده لا ذلول چې نه ده عادت کړلی شوې تثیر الارض چې اړوي ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه اوبه کوي فصل لره مسلمتن دا محفوظ دا سالم دا لا شیت فیها نشت دے صداق پدے باندے. قالوا الآن اویل دے خلقو الآن وس جئت بالحق تارات للوکلل پا حق سرا پا صحیح خبر سرا فذبحوها پا ذبح کردی دی غوالرا وما کادو یفعلون او نو دوی چې دوی مندلې وې دی غوالرا.